السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر ذكر الله أحبه الله. وقال عليه السلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله. الله جل شانه مونتا وجند کی یوزل بیا دا مبارک موقرہ نصیب کا چې مونږه دې سالانه اجتماع کې حاضر شو او دې سره د رمضان مبارک میاشت هم نږدې ده. نبی علیہ السلام به د رجب میاشتې نه د روزي د میاشتې لپاره دعا شروع کړه: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله مونږ ته په رجب او په شعبان کې برکت را نصیب کړي او روزي میاشتې ته مونږه ورسې. الله دې زموږ دا مبارکه میاشت هم نصیب کړي. زما محترمو، دا روحانی مرکز دی او روحانی اجتماع ده، رسمی اجتماع نه ده او نه څه جلسه. دلته چې انسان راځي نو یو خاص طلب سره راځي او چې څومره د انسان طلب وي او څومره په هغه کې ادب وي، الله پاک داغي مطابق هغه ته خپل رحمت او برکت نصیب کوي، خپل رضا نصیب کوي. الحمدلله دلته مونږه د خپل اصلاح په نیت راغلی یو، د اهل الله صحبت هم نشینی حاصلولو د پر راغلی یو. او باقی انسان کمزوري دی چې څومره اخلاص او بهترین نیت پکار دی، نه دا غي دعوه کولې شو او نه هغه څه کې دې شي موږ نشوي، خو کافی هدا پوری د ټولي مجموعي نیتون دی. د دې مرکز نسبت او د اجتماع نسبت دادي، عنوان دادي چې زمونږه اصلاح وشي. نو دو سیزونه به مونږه دلته ملحوظ ساتو، نظر کې بساتو، یو طلب او بل ادب. چې څومره زمونږ په زړه کې د الله تعالی د محبت لپاره، د الله د رضا لپاره او د خپل اصلاح لپاره طلب وي، داغي مطابق به ان شاء الله الله پاک مونږ ته ضرور حصہ نصیب کړي. دا د رحمت یو دریا دی، د اهل الله صحبت
او دا دینی مجالس د ذکر مجالس دا په مثال د رحمت دریا څومره چې انسان ظرف یوسی لوخه یوسی دومره به د دریاب نو بروړي دریاب کې خو کمی نشته که یو سړی منګي یوړو هغه مرو به بروړي کچا مټکاو داغي نه غټ لوخه یوړو هغه مرو به تهسي او که یو غټ ټینکر او گاڑی بوتلو هغه به هغه مرو بروړي نو الله جل شانه زړونو ته ګوري چې د دې بندا په زړه کې څه جذبه ده څه نیت ده ظاهری صورت باندې فیصله نه کی کله چې یو انسان صورت خسته ده عمل او اخلاق نشته دغه قدر او قیمت د الله په بارگاه کې نه لري که یو انسان په ظاهره باندې یو عمل خکې خو پاغي کې دغه جذبه او نیت د اخلاص نه ده نو په دې باندې فیصله نه کی الله جل شانه باطن ته طلب او نیت ته ګوري او بل ادب دی د دې ماحول د دې اجتماع د اکابر د صحبت ادب دی الدين كله ادب دین سراسر ادب دی هر موقع آداب مونږ ته خودلې شوې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره چې مسنون دعاګانی او اعمال دي هغه آدابی زندگی دي د ډوډۍ سنت دي د آداب دي استنجا د سنت طریقه او دعاګانی دا آداب دي سفر باندې زی په سورلای کې نه دعا او طریقه دا آداب دي نو دا سید دي مجالس او د مراکز او آداب سدي چې موږ خپل وخت قیمتي جوړ خبرو نزان اوساتو او خپل وخت ضایع نه کو که اجتماعي عمل نکېږي نو انفرادي تور باندې هم موږ خپل تلاوت کو ذکر کو او د دین خبرې وکړو یا کم از کم که خبرې خامخا ملګری او سوکې دی او کین واغې کې دی د بیان مذاکره وکړي او په دې غور وکړي چې دا کومه خبرې وشوي دی باندې زما عمل شته کنه خپل ځان کې دی یو فکر یو طلب پیدا کی داغي په دین کې ټول نه بنیادی چیز نیت او اخلاص دی ځکه حضرات محدثین د خپل کتابونو آغاز او ابتدا هم هغه حدیث سره کوي چې باغی کې د نیت د صحیح کولو ذکر دی او انما الاعمال بالنیات حدیث وروړي او دغه هر عمل په شروع کې چې موږ خپل نیت د الله د رضا کو نو ان شاء الله العزیز دا عمل پورا نور به موږ ته ملوشي ويون کې اوریدون کې ټول د دې محتاج دي اخلاص په جبه باندې ویل په غوګونو اوریدل آسان دي خدا صفت ځان کې راوستل دې د لپاره مجاهده پکار ده او چونکه زمونږه دعوه نشته دي نه د ویون کې نه د اوریدون کې چې زه مخلص یم نو کدا مذاکره مونږه کو د ایمانی صفاتو د متقینو د صفاتو د صالحینو د صفاتو نو دینه به ان شاء الله مونږ ته فائدہ کیږي لما تقولون ما لا تفعلون قران کې سورۃ الصف کې الله فرمایي تاسو هغه خبري ولي کوي چې تاسو په خپل نه کوي تاسو عمل کې نشته خو مفتی محمد شفیع صاحب نور الله مرقده معرف القرآن کې دی آیت سره لیکي چې د دې آیت تعلق دعوی سره دی چې ته د یو صفت او د یو خوبي دعوه کې چې ما کې داشته حالانکه تا کې نشته او بیا هغه باندې خبره کې نو دا د خطرې خبره او کته ځان محتاج غني چې دا یو مذاکره ده نور سره بزده دی مذاکره کوم ما کې به الله دا صفت راولي حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت الله علیه فرمای چې ځان کې کومه کمزوري وینم پاغي باندې خبره کوم مجمع کې پاغي خبره کوم حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت الله علیه د حضرت تھانوی خلیفہ اجلو خیر المدارس بانی او حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمت الله علیه د جامع اشرفیه بانی دواړه د حضرت خلفاء نو حضرت مولانا خیر محمد صاحب حضرت مولانا حسن صاحب ته ویلي چې زه مجمع کې کینم نو زم چې د ټولو نه کمزورې ما
او کم تره ما چې دا به صحیح وي کنه. هغه ورته و فرمایل چې زمام دا کیفیتي. بیا دواړو ویلي چې خپل شیخ سره د دې تذکرہ کو چې مربي او شیخ وي، مرشد او مشیر وي، نو هغه ته خپل حالات وخی، هغه سره به مشوره وکي، هغه به ستا تربیت کی، صحیح خبره بتاته وکي. ځکه دا ضروری. نو حضرت تھانوی رحمت الله علیه ته لاړ، حضرت ته چې عرض کو، حضرت ویل پوره دیانتدار سره زه تاسو ته دا خبره کوم چې زمام بالکل همدا کیفیت مجمع کې چې الله د دې خبرو زه دې مجمع نه زیات محتاج یم، او یا الله د دې مجمع والونه زه کمی ما دا مانه ډیر خري. اوس یا آینده هر لحاظ سره چې بل ته ځان نه خوي او خپل ځان محتاج ګڼي، بس الله جل شانو ته دا کیفیت ډیر خوښته او هم دې کې ترقی ده. او چې ځان ته دی خو ویلو نو بس هغه کې بیا ډیر ګړبړ شي، اصلاح نکېږي، انسان وګرځي لاندې. یو خاکی صفت ده او یو آتشی ده. خاکی خاک نه ده یعنی خور، او آتشی اور والا اور برزي، او خور چې وګرځي نو هغه لاندې زمکي ته راځي. نو مونږه د اور نه یو پیدا، ابلیس د اور نه پیدا دي او انسانان د خوري نه پیدا دي. نو هغه کې هغه آتشی جذبه رااله د تکبر، انا خیر منه، آدم علیہ السلام نه خیمه. نو هغه رجیم شو، مردود شو، لعین شو. معاذ الله عزازیل عزت والا نومي په اسمانونو کېو، هغه ارسته نه خدای واغست. مونږه د خاورې نه جوړ یو او خاور ښکته، یعنی دې کې اشاره ده چې ته ځان کې تواضع پستی پیدا کا، د اور پرنګ بره مزه. آتشی جذبات خنه دي، ابلیسی جذبات دي، کبر دي، او خاکی دا جذبه خدا، تواضع دي کې ده. من تواضع لله رفعه الله. نو انسان کې کله تکبر د علم د وجه راشي، کله د مال د وجه راشي، کله د نیک عمل د وجه راشي، عجب او کبر، خود پسندی چې زه خیمه وګوره زه څومره نفلونه کوم او څومره وظیفې کوم، او په ظاهره زموږ محله کې جمعات کې یا کور کې زما د مقابله عبادت څوک نه کوي. نو دا خطرناک خبره ده. د عبادت د مقبولیت دلیل دا دی چې داغینه بعدم تا ته استقامت په عبادت ملو شي. یو دویم دا چې راتلون کې عبادت کیفیت د مخکینی نه زیات بهتري، او دریم دا چې عبادت څومره زیاته تاکي تواضع پیدا کی. که علم یا عبادت تاکي کبر پیدا کی لوی، نو پوه شې چې دې کې ګډوډ دی، اخلاص پکې نشته دی. هغه یو شاعر یو خبره کړې ده فارسی کې چې در بهارا کې شود سرسبز سنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ برنگ. که موسم بهار اوس پرلې راشي لکه نن سبا چې دی، نو په کاڼي باندې کې څه سبزه یا ګلونه یا بوټي زرغونه شي، نباتات په دې نه ټوکېږي. په کاڼي ځان خوره کا او نرم کا چې تانا خسته خسته ګلونه ښکار شي، یعنی اخلاق او اعمال. خاک شوتا گل بروید رنگ برنگ، د جنت ګلونه دي دانی کای، او دا عبادات او دا اخلاقیات، دا ګلونه او دا خسته خسته بوټي او میوي، دا بستا د ذات نه صادره شي او ظاهره بشي. او کلمه طیبه یو بهترینه ونه ده. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه. سوره ابراهیم کې الله فرمای چې ته نو ګوري الله پاک څنګه دی پاکي کلمې مثال پاکي ونی سره ورکړي، دا غي جوړې پزمکه کې مضبوطی دي، اصلها ثابت وفرعها في السماء، او د دې شاخونه او سانګي په اسمان کې خوري دي. مسلمان کې به استقامتي مضبوطواله وي، د بنیاد به الله سره تعلق او توحید به مضبوطي،
او د زندگی با د یو میوهداري ونی په شان تیریږي. هغه ونی جوړي مضبوطی او میوه پکې لګي او خلک په کانولي د بیري ونه ده یا بل میوهدار ونه ده، ماشومان په کانولي او هغه برداشت کوي او هغه ته میوه ورکوي. دغه سي د مسلمان مثال پکار دی چې کوم په د امتحان راځي، ازمایش راځي، هغه به صبر او استقامت سره برداشت کوي او خلکو ته به د ځان نه خیر رسي، خسته اخلاق او ښه اعمال بکي او هغه سره به اخلاصي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورۃ البینہ کې الله پاک ټول ایمان والو ته دا حکم ورکړی دی عمومي، او سورۃ الزمر کې وامرت لان اعبد الله مخلصا له الدين. نبی علیہ السلام فرمایي ماته دا حکم شوی دی د الله د طرفنا چې زه د الله خالص عبادت وکم، چې عبادت کې اخلاص راشي او انسان کې اخلاص رنگ پیدا شي، نو د دنیا والو پروا نه کوي که څوک داغه بد وي او که څوک داغه ښه وي. د چا په خو په بدو باندې بیا پروا نه. الله جل شانو په ذات باندې نظری چې الله څه غواړي او الله په سمانه خوشحالي. او بیا څنګه چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایلی دی سورۃ الضحى کې وللآخرة خیر لك من الاولى، آخرت تا د پاره د دنیا نه بهتر دی. بعضی مفسرین دلته لیکي چې دې کې راتلون کې د ژوند لمحات، یعنی ستا بچپن او ورکوټوالی نه ستا ځواني بهتره ده. د ځوانۍ نه چې ته نور مشرعه او غټ لوی عمر ته ورسېدي، بوډاوالی ته، دغه د دینه بهتر دی. او د برزخ زندگی د دنیا نه او آخرت دا غینه، ځکه چې د پیغمبر شان او درجات د قرب هغه په مخ روان یو چتیږي. مونږه که مهنت کو، مجاهده کو، عمل کو، نو زموږ د ایمان او د هدایت سطح اوچتي. ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. او چې مونږه عمل او مهنت پریدو نو بیا په ایمان کې په کیفیتو کې نقصان راځي، تعلق مع الله کې کمزوري راځي. نو الله جل شانه قرآن مجید کې خصوصي او عمومي د اخلاص حکم ورکړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې مونږ کو سلام به اجر باسلو، نو بیا به فرمایل الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مونږ هم وایو سنت عمل دی. یعنی څومره چې د الله لوی ما بیان کا او عبادت کې می دا کیفیت او د دینم زیات، الله جل شانه لوی دی او داغه عظمت او شان د دینم ډیر لوی دی څومره چې ما بیان کو. د نبی علیہ السلام بسنګ کیفیتو الله جل شانه کائنات پیدا کو، دی کې د انسان د لپاره تسخير دی او خدمتونه کوي هر چیز، او انسان د خپل عبادت د لپاره پیدا کو. نو د کائناتو د تخلیق او د پیدایش غرض اصلي هغه د الله بندگی ده، او د الله بندگی په کامل طریقه باندې، اکمل طریقه باندې چې څنګه الله ته خوښه، الله په ټولو نه زیات خوشاله دو، هغه طریقه، هغه کیفیت الله جل شانه نبی علیہ السلام ته نصیب کړ. خدا الله ذات او داغه تجلیات او داغه د قرب چې کوم کیفیت دي هغه داسې دي چې څومره دي کې انسان مخکې کیږي هغه مرغه کې تواضع راځي، او هغه وایي چې یا الله ما نه اسم نشو، یا الله ما نه اسم نشو، ته ډیر لوی. د الله عظمت او کبریایی په هغه باندې کولاویږي، نو هغه مرغه کې تواضع راځي او د الله تعالی شان په زړه کې نورم زیاتی. نبی علیہ السلام با استغفر الله استغفر الله وی. دا غیا کیفیت هر منځ سره زیاتې ده. بعض علما دا فرمایي چې کوم منځ باغی مخ کې کړو نو دا غینه به نورم زیات کیفیت سره بل منځ نبی علیہ السلام کو. وللآخرة خیر لك من الاولى. هر راتلون کې لمحه د زندګۍ، هر راتلون کې موقع د زندګۍ، هر راتلون کې عبادت یا ذکر چې تکي هغه د تیر شوی نه بهتر دی.
تا ته به موږ ترقي درکو، ته اوچتېږي ورځ تر ورځه، لمحه به لمحه ستا شان اوچتېږي، ستا مرتبې اوچتېږي. نو دغه کیفیاتو د وجې انبیاء علیهم الصلاة والسلام د الله عظمت چې په نورم زیات کولو شي، نو هغه په دې باندې بیا استغفار وکړي او دې کې د خپل قصور اعتراف ته. داود علیہ السلام ته الله پاک فرمایل اعملوا آل داود شکرا. سورہ سبا کی راضی تاسو لما حکومت هم درکړې، نبوت هم درکړې دي، زما شکر وکړئ. داود علیہ السلام کور کې با 40 غنټې یو نه یو فرد په مصلی ناستو، ذکر شکر عبادت کې به مشغول، او حضرت په خپلم ټولو نصیحت کولو. خو بیا به مو ویلې چې ستړي بشو، ډیر شکر عبادت به وکړو، ویل به یا الله ستاسو شکر حق معنا ادا نشو. نو الله پاک فرمایل الان یا داود شکرتنی، چې څومره ستا په وسو په طاقت کې هغه مر زور دیو لګاو، زوینم او ګورم، او بیا هم ته چې الله باندې سو نشو، بس دا زما خوخه کول او یریدل، کرتے رہنا ڈرتے رہنا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. سورہ مومنون کی اللہ فرمائی زما نیک بندیان نور صفاتم دی، هغه دي چې هغه زما په نوم باندې مال خرج کوي او بیا هم یریږي، دا غي زړونه یریږي چې خپل رب ته بزو ورګرځو با دا بسکی. نو حضرت عائشہ رضی الله عنها عرض کو چې یا رسول الله دا دی چې دا کوم خلکو دلته د الله د بندیانو ذکر دی، آیا دی نیکه سره سره چرته شراب سکی یا بل ګناه کوي زکه دی یریږي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې نه، عائشہ ګناه نه کوي، نیکی کوي، خو نیکه سره هم دی د الله تعالی نه یریږي. دا کیفیت د الله ډیر خوښ دی. یدعون ربهم خوفا وطمعا، امیدم لري چې ان شاء الله قبول د الله برازي شي، د الله پر رحمتم نظر ساتي، خو یریږم چې څنګه د الله تقاضا و داغه د قدرت او د عظمت هغه سیمانو نشو. او دا د محبت میدان دی، محبت کی بازی وہ بازی ہے غالب کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. دلته خو غټ غټ پهلوانان راشي د معرفت او د عبادت، او یا الله معنی سمون شو. نو اخلاص د پاره یو دعا کول دی، بل همت کول دی، بل چې کوم د اخلاص اسباب الله مونږ ته راکړي دي هغه به اختیارو. هغه کې ټولو نه غټ سبب حضرت حکیم الامت رحمت الله علیه فرمای نور اکابرین هغه د مخلصین او د اولیاء او صالحین صحبت او هم نشینی ده. ځکه چې تقوا او اخلاص دا دوه سيزونه داسي دي. حضرت احمد علی لاهوری رحم الله ملفوظاتو کې مرাজি چې دا په کتابونو، په علم، په نصیحت، په واعظ او په تقریر یا په بل څه سره نه حاصلي. دا کیفیت او دا رنگ د اولیاء او د صالحین صحبت کې حاصلي. نو زما محترمو زمونږ دلته دراتلو دا مقصد دی چې مونږ اولیاء الله سره یو ځای شو. د امت او د انسانیت د هر طبقه دا ضرورت دی. کنيک ته هغه هم د دې محتاج دی چې ځان کې نور زیات اخلاص پیدا کړي. که ګناګار دی آب نیک شي، کنيک دی داغه به ان شاء الله العزیز تربیت او اصلاح شي، نور ترقی به ورته الله پاک نصیب کړي. مونږ خو دین کې په لګه باندې اکتفا کوو او دنیا کې مونږ یې نورم ځکه ملګرو ته ترغیب وشي کله کله نه تیاری. اوس چې راتلم معصوم ملګرو ته فونو کو زبانی ترغیب می ورکو یو مرګره را سره تیار شو. زه کمزورې ما دا زما کمزوري ده، رونه خو ماشاءالله خدي جذبات والدي چې په صحیح طریقه غي ته ترغیب وشي. نو زیوم کربوغي شریف ته زی بل زی ته زی الحمدلله. نو زمونږ د اجتماعاتو مقصد اصلاح ده او تشکیل دی چې زه خپل تشکیل وکم د زندګۍ حقيقي زندگی ومغه دا چې د اولیاء الله په صحبت کې تیر شي. الله دې مونږ ته د دې قدر را نصیب کړي او مونږ به اکتفا نه کوو څنګه چې ما عرض وکړو چې په دې لار باندې روان شي سلوک او احسان. نو چې څومره مخکې لاړ شي تا ته به دا ښکاري چې ما نه یې سمونه شو. دغه د اخلاص او د قبولیت علامت
حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه زمونږه کابرینو کې تیر شوی دی، عظیم صوفی بزرگ او عظیم مجاهدو. ځکه چې ماشاءالله صوفیا مجاهدین هم ویخه، دا نه ده چې بس خانقاه جوړه ده او لنګر چلیږي او خرسکا او نور دی مخوري او بس ډیر خوان کوي چې فزې ناشته. زمونږ د تحریک نوم نه تحریک ایمان او تقوا. تحریک باب تفعیل دی، بل حرکت ورکول. چې متحرک شي نو بیا بل حرکت ورکی کنه. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ته خبرې کې اغي عمل کولو، ته په یو ځای ناشته او اغي متحرکو، ټول دنیا ته بتل تحریک ته. حضرت مفتی صاحب زید مجدهم د ملګرو تحریک او حرکت خوخی. جمود د دې امت مرګ دی، روحانی جمود مرګ دی. جمادات اغي کې جمودي، دا لرګي دی په ځای کې په یو ځای، دا منبر دی یا دا رستم دی، نو په یو ځای به پروتي، کاڼي دي، غرونه دي په یو ځای پراته دي. خو انسان کې حرکت الله پیدا کړی دی، تحریک، ترقی. نو مونږ به تحریک حرکت اختیارو چې ټول دنیا ته دا پیغام او د تحریک مقاصد او د دې اغراض ورسو، خپل عمل سره هم او دعوت سره هم. دا دواړه سيزونه به مونږ الز دکو چې کربوغه شریف کې وخت ولګي او زمونږ غي سره رابطه. دا نه ده چې بس دعا کې به شریک شوځي او لار به شو برکت او رحمت براته ملو شي او رازوها. دا یو مقصد دی، عارضی سیز نه دی. حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه ما عرض کو نو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه یو ځل یو مجلس کې فرمایل چې حضرت سید صاحب رحمت الله علیه اس صدی کے مجدد تھے، او چې مجدد په یو صدی کې داغه په مقابله او موازنه کې بیا بل شخصیت نشي برابرې دي، نشي راتلی. الله غت پیدا کړی دی د پاره یو کار ته علي، تجدید کار ته علي. د دې صدی مجددو یو ځل حضرت لاړو سهارنپور ته، حضرت سید صاحب رحمت الله علیه. نو هغه د ماخام د منځ وخت شو، نو یو محله بني الته کې یو جمعاتو منځ یو کو د ماخام به ته پوسو کو خلکونه چې دلته څوک الله والا شته، څوک بزرگ خلکو ورته ارزو کو چې او حضرت شاه عبدالرحیم صاحب ولایتی افغانی هغه دی. یو شاه عبدالرحیم د شاه ولی الله رحم الله والد صاحب هغه دانه دی. نو هغه ورته الخا ملاقات بور سره کوم دغه کمرې د حضرت دلته کې پاتې کی. منځ نه بعد حضرت کمرې ته ورلو او دروازه دننه نه بند کړ. شاه عبدالرحیم ولایتی رحمت الله علیه معمولی شخصیت نو، ډیر اوچته هستی و، ډیر مریدان او علما مشایخ او په مریدانو کې صاحب یعنی کیفیات او کرامات او ډیر اوچت خلکو پکې. یعنی نو حضرت دروازه بند کړه، بیا سو وخت دننو هغه توجهات چول سید احمد شهید رحمت الله علیه په توجهات چول سلکس په خپسې چې دروازه کو لوکه دواړه وروته. سید احمد شهید رحمت الله علیه مسکیو خندلی او شاه عبدالرحیم جړل، زارو قطار اوخ کې روانه. بیا دوباره حضرت یو موقع کې دننه کمرې ته راوستو او دروازه بند کړ، دواړه تنها. بیا په دریم ځلې بیا وکړ، لکه بعضی علما حدیث جبرئیل کې هغه بلکې نبی علیہ السلام باندې رومبه وحی چې را لاغي کې دا حدیث کې راځي چې غار حرا کې جبرئیل امین درې ځلې نبی علیہ السلام سینې سره ونیو او پریخو. نو دغه توجهات دي القائیه او انعکاسیه او اتحادی د تصوف دا اصطلاحات د دې حدیثونو نه خاص شوی دی او کیفیت چې شیخ توجه اچي. یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر از سال تعد بیریا، د سلو کلونو بیریا عبادت نه اولیاء الله سره یو صحبت او یو هم نشینی لک ساعت دا بهتره دی. حضرت تھانوی رحمت الله علیه ته یو
سړی ویل چې حضرت ما ته خو اشکال دی، 100 کالو بیریا عبادت نه څنګه دا بهتره ده؟ حضرت ورته فرمایل چې هغه کم ویلي دي، زه خو هم چې 100 کالو نه بهتره ده، تلا په 100 کالو اشکال کې. نو بس حضرت باندې کیفیت رالو، حضرت شاه عبدالرحیم باندې د سید صاحب رحمت الله علیه او مریدان ټول راغوښته ویل حضرت نه بیعت شي، بس زه پیر نه یم. ټول ته بیعت کړ، د شپې تر ناوخته پورې حضرت ناستو، بیعت سلسله شروع وا. ډیر مریدان او لری حضرت میاجی نور محمد جنجانوی رحمت الله علیه د شاه عبدالرحیم خلیفہ او خاص مرید یو، هغه هم راغوښته چې تم راشه حضرت نه بیعت شه. او دا میاجی نور محمد جنجانوی رحمت الله علیه سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحم الله زمونږ د ټولو اکابرین دیوبند شیخ، دا داغه پیر دی. تاسو اندازو کې د شاه عبدالرحیم د مقام چې داغه د خلیفہ شاه حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحم الله څومره اوچت مقام، بیت الله شریف سره بچ ناستو مراقبه او ذکر کې چې څوک به مجلس کې ناستو نو ډیر ځل دا منظر ولیدې شو چې هغه په ټوپونو شو، قابو به تر کېدو. نو دا غي د زړه وسحالي مولانا حکیم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا غزړه کې به د الله د محبت کم هور بلې دو سمره جوش په چې ور سره مجلس کې د ناستون کو خلقو با کیفیت داسې عجیب شو. نو میاجی نور محمد جنجانوی رحمت الله علیه شاه عبدالرحیم خلیفہ او امر وختو ویل حضرت نه بیعت شه او بس ما پری دی زمون د ټولو پیروم دی بس. نو چاته نه تاسو کو شاه عبدالرحیم نه چې حضرت خدای تعالی دومره مقام درکړي دی او ډیر خلک تانه استفاده کوي او کړی دا او تاسو ماشاءالله علمی روحانی مقام دی او تاسو بیا ارس پری خو دته متوجه شوم د خدمت او زیری تربیت شوي دا ولې. نو هغه ورته فرمایل چې او دا ټول خبرې خودي ارسو خو سید صاحب سره چې زه یو ځای شوم او د دې صحبت تر عالمه نو دی ما ته منځ خولو और रोजा रातों खोला, नमाज हम पहले भी पढ़ते थे, रोजे रखते थे, लेकिन इन्होंने मुझे सिखाया कि नमाज क्या है और रोजा क्या है. मुंग संग मुतमईन नास्ती अल्लाह दी माफियों की ټولو نه زیات کمزور هم پدې کې چې موږ د خپل شیخ او د دې صحبت هغه سي موږ اهمیت نه ورکو، قدر را سره نشته. الله دې زمون قدر نصیب کړي چې په ټولو کارونو باندې کديني شوبې دی او کدونې وي دې سیز لمونږه اهمیت ورکو. دا روح دا بنیاد دی. دومره غټ شخصیت کم زیات رسیدي دي او بیا وی हमने حضرت से دین مونږه مونږ زده کو. نو حضرت حکیم الامه تانوی رحمت الله علیه وی چې دومره اوچت انسان هو علمی روحانی منذ رجح ورتلا ولا ولنو ورتلا خو ان تعبد الله كانك تراه، دا سید الله بندگیو کا. جبريل امین علیہ السلام په سوال کې مل احسان جواب ورکو چې اخلاص داده چې ته الله ته ګورې او کدانی نو فإنه يراك، دا خو یقینو کې چې الله خو ته ګوري کنه. یو کیفیت او توجه خو جوړه کا او دا کیفیت شاه عبدالرحیم ته حاصلو، خو کیفیت خو سه انتها نشته کنه د قرب او د تجلیات الهیه د دې خو انتها نشته. ما مخکې مرزو کو چې کومو کیفیت ته سید احمد شهید رسیدلو هغه ته شاه عبدالرحیم نو رسیدلې، دا غي د صحبت او د توجه په برکت چې د دې دا کیفیت جوړ شو نو دیوانه شو. پری دی نه پیری ما نه مولای ما نه ګدی نشینی ما زئی پری دی ما چې زه د حضرت خپو کې کېدم او بیا حضرت سره بو التکی به بلاکونم جوړ کړ د خوري چل ورتلو چې دیوال وهل بو هغه کې به منډه واله دومره غټ شیخ او لرګي به هم پته بر باندې سیرل دړې به کولې چې خانقاه کې خلک راځي
حضرت مفتی صاحب زید مجنون کله کله ته بیان کې کربوغه شریف کې فرمایي چې دلته د مجمع کې علما او مفتیان دي او هغه درس ورکوي قابل عالمان دي، خو هغه تاسو نشئ پیژندئ چې دا څوک دي، کوم ځای دي. لکه څنګه چې د دې بلډینګ بنیاد پټ دی خو اصل هغه دی، د ونې جرړه پټه ده اصل هغه ده، بدن کې روح اصل ده خو ښکاري نه. د ټولو کائناتو خالق د الله ذات ته حقيقي ښکاري نه، خو علامات سره د قدرت نه خو سره داغه وجود او داغه قدرت مونږه منو. نو حضرت فرمایل چې اغي دلته منډي وي خدمت کې داغي جامو باندې با کله سالن لګي دي، کله ودیک سره توري شوی او کله وسی خیرنی وي او کله الته منډه کله دلته. حضرت مفتی ابراهیم سے مولانا ابراهیم سے مفتی ابراهیم سے داوند برکاتهم اغي دي نور دي داغي کیفیت مونږ وینو. او زه ورته وې مخصوصا ویم چې یاره حضرت مفتی صاحب زتا ته فسخیږم، ماشاءالله ته څومره خوش قسمت ہے، طاقت هم درکشته دي او خدای توفیق او مقام در کړی دا. تو خو مل بوجهډه کې مونږ خواسي انګلی کټا کر شهیدوں میں نام لکھا دیا، دل تراش و غم را لته خدمتونه کې. نو زما محترمو چې ځان پټ ساتي او کار ډیر کې د الله بم در باندې نظری د رحمت او د قرب کیفیت بدر تحصیلی او خپل شیخ ته بده هم الله پاک نزدیک او د شیخ د زړه نه داسې تنانو له دعا په خپل وزي د وینا ضرورت ورته ني. هغه دومره خدمتو کوي او دومره مجاهده کوي چې د زړه نه ورته په خپل دعا وزي. د یو سړی 15 زامن دي یا سلور، هغه کې یوم خدمت کوي بلم خو لګ لګ کوي، اسی کله کله راشي او یو دی چې سلیریش غنټي ورته ولاړی چې پلاری خوځي وي ابوجي څه خدمت شته څه چل دی سوکم کله شپې یو بجه مواز ور کوي د غزویل ور کوي چې په د زما اعتماد دی. نو د زړه نه به زیاته دوام د توسي دلته خو ذاتی خدماتو تصور نشته او د دنیوي د دین خدمات دي. نو حضرت سید رحمت الله علیه سره شاه عبدالرحیم یوزې شو، بیا ورته چاویل چې حضرت امخ کې حالات خوستا ډیر فیض جاری او اوس خو ته لکه چې محدود شوي، نو دا څنګه چل دی، دا ولی تاسو دومره تبدیلی ځان کې راوسته. حضرت ورته فرمایل چې امخ کې کم زما کار وکنه بیعت او ارشاد او خلب امراتله دغه، اوس چې زه سید احمد صاحب سره یوزې شوی ما، نو هغه زما چې کوم خدماتو هغه ټول چې یو ځکه نو دا اوس چې کوم ماته خدای پاک دولت را نصیب کو د حضرت د صحبت او د نظر په برکت د دې لسمی حصے تم هغه نشي رسیدي. اوس تصور وکړئ چې د شیخ صحبت او نظر کې څومره اثر دی. وزن بدر کې راځي، وزن اعمالو کې، ایمان کې، د انسان په شخصیت او په عرص کې، په عزت کې وزن به راځي په اخلاص، او اخلاص د اهل الله صحبت سره ملایي. قدر و قیمت د مالک او خالق په نظر کې راشي. بیا حضرت سره او بیا حضرت جهاد کو ماشاءالله سکانو خلاف د افغانستان په لار ده تاریخ ته. نو معیار یو زیده غالبا د ثوابه طرف ته شرط دی معیار دغلته کې چې کوم معرکه وشوه هغه کې شاه عبدالرحیم شهید شو، سره د تن نه جدا، نورم شهدا دي زی فزی فراتی دي بډګرام او کم زی. نو الله پاک په خپل لار کې قبول کو، اولی حضرت سره حج کو او بیا شهید شو. زما محترمو دا د اخلاص مراتب داسې دي چې د دې صحت نشته. یعنی اخلص العمل، عمل کې اخلاص پیدا کړه، یجزئک من القلیل، نو لږ بم ډیری او دا دولت ملاویږي مجاهدی سره. یو مثال دی چې یو سړی مصر کې وو، داغه مور پلار مړ شو او ډیر میراث کې ورته مال ملو شو، بس دوستان به جمع کړي، خوړل سکل به مجلس به ګرمو. یو ځل خوب ولیدو چې په بغداد کې یو کور دی، هغه کې پټه خزانه ده. نو انسان خو حریص دی، په هغه قناعت نه کو، وین چې زم چې هغه خزانه رو باسم لاړو بغداد ته. هغه تل کې سہالات لک سختو سډاکی ما کې پریوتی وی هغه علاقه کې. نو دې گرفتار کو پولیس والو،
چې دا اجنبي غوندې دی چرته ډاکونی هغه بیا سجیل مل کې واچو سختی مختی وکا به ورته ویل ته څوک کم زین راغلی نو ورته ویل دغه څه خو د مصر ما خودلته بغداد ته عراق ته ذکر عالم چې ما خوب لیدل چې دلته فلانه محله کې یو کور کې خزانه ده نو هغه اوخکو د پاره راغلی پولیس والا ورته ویل بے وقوفه ویل ما سوزل خوب لیدل دی چې په مصر کې په فلانی ځای کې فلانی کور کې خزانه ده او لار شراوی با سوزلا نړم خوبي او تا یو خوب لید او رامنډه دي کې زوزه نو هغه په منډه لاړو وی چې ته کوم پته خو له خوب زما کور دی او خپل کور ته ځان ورسو الته چې کزما کاو کنستا نو الته لاندې خزانه وروته نو دین علما دا عبرت او نتیجه خس کی چې ګوره الله نزدې ده نحن اقرب الیه من حبل الورید دا الله رحمتونه دا الله قرب دا الله تعالی تجلیات ای بنده دا ته نزدې دي خو اسب نه ملاویږي لکه مجاهده به ور سره کې خزانه دا کور کې و نزدې و خو اولی رګړاو خوړه التلاړو جیل خوړو وهلو خوړو پولیس والونه بیا ورته الله پاک اسباب جوړ ک چیرالو خزانه کور کې و خو مجاهده نه وکړي نو مونږ ته الله دا زړه را کړی دی دا یو خزانه د عظیمه که مونږ په دې باندې مهنت وکړو د دې د اصلاح فکر وکړو او مونږ ځان کې دا کیفیت راوړو علما لیکي چې یو د قران الفاظ دي عام د الله د طرف نه دي دویم د دې معانی دي دام من جانب الله دي دریم معانی کې حقایق دي او سلورم حقایقو کې معارف دي او پنځم معارفو کې نفس کیفیت دي کیفیت ترسیدل ان تعبد الله كأنك تراه دا اخلاص کیفیت څخه پیدا شي چې هر وخت الله ما سره دی افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت او كما قال عليه السلام بهترین افضل ترین ایمان دا دی چې ستاسو یقین پیدا شي دا مراقبه ستاسو خشي چې ته کوم ځای کې الله تعالی سره دی استحيوا من الله حق الحياء دا الله نه داسې حیا وکړي چې څنګه حق دی بیا دا غي تشریح ک نبی علیہ السلام صحابه ته پوښتنه کو ویل چې سترګي د دې حفاظت وکړي د جبې حفاظت وکړي د غوګونو حفاظت وکړي دا د الله نه حیا ده چې دې سره معصیت او ګناه نشي نو مونږ ټول کمزوري او زیر تربیت یو او محتاج یو ځکه مونږه الحمدلله اولیاء الله سره یو نسبت ته او داسې مجامع او مجالس ته مونږ راځو چې زمونږ اصلاح شي دې کیفیت ته مونږ ورسو الله پاک را نصیب کی راته د کیفیت مطلب دا نه دی چې اعمالو کې کیفیت نه نو پریدا ذکر کې کیفیت نه نو پریدا ما حضرت ته یو زلرس کړو مې حضرت کله کله ډیر عجیبه کیفیت او کله اسم نه خو بس لګیا یو سمات ګډ دا پښتنو خبره الهو علاکو حضرت فرمایل چې دې کې پریشان کیږي کیفیت مقصود نه دی که په خپل را لټیک ده کني پریشان کیږي ما مقصود او محبوب خو الله دې کیفیت نه دی کاغه بغیر کیفیت نه موږ ناراضي شي هم ٹھیک ده او که کیفیت را نصیب کو هم ٹھیک ده ها خالق او مالک دی موږ داغه مزدوران یو داغه خوخه ده د الله رضا ته به موږ ګورو مقصود هم دغه دی درې شیزونه دي زما محترمو یو تبلیغ دی یو تعلیم دی او یو تزکیه ده نبی علیہ السلام ته الله پاک د دریوانو حکم کړی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چې کوم دین او قران ته باندې موږ نازل کړی دا نور ته ورس او لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن سورۃ الرعد کې فرمای چې کوم قران ته باندې موږ نازل کړی دی دا دی باندې تلاوت کا اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه دا بر د تلاوت راغلی یتلو علیهم آیاتی نو تبلیغ دی دین نبی علیہ السلام رسول دی قران رسول دی دویم هغه سره تعلیم دی په قران باندې په سنت باندې په دین باندې پویول تعلیم دام ضروری دی ځکه چې علم نه بغیرم کار نه کیږي او دریم بیا تزکیه او تربیت ته
نو تبلیغ سره د عمل شوق او رغبت پیدا کی. دعوت به ورکې چې یاره دا فضیلت دی، دا فضیلت دی. لکه زمونږه محترم روڼه ماشاءالله جزاهم الله خیرا د دعوت کار کوي، د دین کار کوي. دا زمونږه فوج دی، زمونږه روڼه دي، او مونږ چې دي ته ګورو خوشحالي او مونږ د دی او دی زمونږه دي. الحمدلله زمونږه تحریک د دین د هر شعبې د تقویت ذریعہ ده. د حضرت جی زید مجدوم په سلور اصولو کې یو دام دی چې تقابل پری دی. د دین شعبو کې تقابل بالکل مراولي، بلکې تایید کوي، د یو بل د مضبوطیا سبب جوړ شي. تقابل او تضاد به ختمو. خپلوانو سره، پردو سره، پړوسیانو سره، هر ځای کې چې مونږ یو تضاد او تقابل خوشتنه جوړ دی، جوړ محبت د دین په شعبو کې او د دنیا په شعبو کې هم چې څوک کار کوي نو دی دعوت ورکوي، فضائل بیانوي، خلکو کې ماشاءالله رغبت پیدا شي، جمعات ته راځي، دین ته مایل شي. او بیا هغې نه پس هغې عبادت کوي. عبادت با علم په ذریعه باندې مونږ ته معلومیږي. علما تعلیم سره به د عبادت طریقه مونږ ته معلومیږي. تبلیغ سره د عبادت شوق پیدا شو، تعلیم سره د عبادت طریقه او ढांचा مونږ ته معلومه شو. خو تبلیغ هم کافی نه دی، تعلیم هم کافی نه دی، ځکه چې د دې دواړو روح هغه اخلاص او تزکیه ده. نو تبلیغ او تعلیم سره به مونږ تزکیه یو ځای کوو، اله به دا معجون مرکب جوړي، اله به زمونږ اصلاح پوره کیږي. زما محترمو، نن غلط فهمی دا ده چې بعضی وایي چې تبلیغ کومه ماته د تربیت څه ضرورت دی، بعضی وایي زه تعلیم کې لګیا یم، علم حاصلوم یا تعلم دی طالبی ما، او یا تعلیم کومه معلم او استاد ما، نو ماته د تزکیه او د تربیت ضرورت نشته. حالانکه دواړو شعبو ته د تربیت ضرورت دی. الله جل شانو کوم ځای کې چې تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم سنت او تبلیغ ذکر کړي دي، نو هغه سره سره الله جل شانو د تزکیه ذکر هم کړي. ذالک جزاء من تزکا، چې چا تزکیه کړي هغه ته به د جنت ملاوي. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها والذین هم للزکاة فاعلون. بیا راغلي. نو زما محترمو، الله جل شانو دې زموږ د راتګ او دلته ناستا ویل اوریدل په خپل دربار کې قبول کړي، او زندگی ډیر تیزه سره روانه ده. نن الله راضی کا د سبا صفته نه لګي، ټول خلق روان دي د دنیا صفته نه لګي. نن دیوار دې که دروغ کړي که رښتیا، دوباره دې راتله نشته په دنیا. نو نن نه ورځ چې موږ نه لاړه دا بیا نه راځي. او مونږ کې بوډاګان ناشتي دیوم دا غوي ورکی چې دا 50-60 کال عمر تیر شو، بالکل په پوی نشو. یو هوا وا یو سیلای وا چې رااله او تیر شو، نو په باقی جون د دې پته نه لګي. مونږ دې دا قیمتي جوړ کو، او الله دین قیمتي دی چې مونږ کې دین را ژوندې شي. ټول دنیا کې د ژوندې کولو مونږ نیت وکړو. زمونږ نبی عالمی دی، زمونږ تبلیغ او دعوت او پروګرام دام عالمی دی. نو دې لپاره زه تاسو ته درخواست کوم چې ان شاء الله العزیز بهترینه موقع ده. زمونږ څومره ملګری علما غیر علما دا د وفات شو، دنیا نه لاړ، او عام مسلمانان روزانه اعلانونه کوي. نو دا موقع الله راکړی دا، لکه څنګه چې د سپرلی موسم دی ظاهری، دغه سی باطینی روحانی د سپرلی موسم دی، شعبان او رمضان دا دوه میاشتې. نبی علیہ السلام فرمای شعبان شهری و رمضان شهر الله. شعبان زما میاشته او روزه ماش د الله میاشته. نو د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه میاشتې یو ځای شوي دي. او د سپرلی موقع ده په جنت کې، سپرلی دی ټول کال جنت خسته کیږي د روزې لپاره، حدیث کې راځي. نو دغه سي مونږه دې موقع نه فائدہ والو، او کربوغي شریف ته مونږ لاړ شو چې مونږه د چلی رادو کو. الحمدلله په زرګونو خلق، طلباء، علما، مشایخ او نور عامه المسلمین هغه کربوغي شریف ته راغلي دي او را روان دي، روزانه راځي. نو مونږ ته هم د تربیت ضرورت دی،
د دې اجتماع دام یو غرض دی چې دې زنه تشکیل وشي. هر اجتماع زمونږ هر مجلس ذکر کې پکار دی چې تشکیلات کیږي، چې تشکیل وشي نو د دې مقصد بدای سمعنا و اطعنا، یا مونږ ووري دي خبرې او ان شاء الله مونږ ته ترغیب راکړې شو، مونږ په دې عمل کوو. نو تاسو حضرات ته دا درخواست ماشاء الله په خبر دی حاجی د دې خو یو نوم دی په ټول ملک کې او کارګزارۍ کې هر ځای کې ماشاء الله مخ کې دي. او زیاته حلقه زمونږ اجتماعاتو کې کربوغه شریف کې هغه د پیښور والو وي. نو دې کې چې اضافه وشي، حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت اللہ علیہ وزل فرمائل اجتماع کی سے بھائی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ آ گئے، اس کو دیکھو کہ کتنے لوگ باقی ہیں. سمرا امت لا باقی دے اغیتا مو گو رہی. نو انشاءاللہ مونگا ټول اراده کو کنا چیر دا چلی اراده او که سوک دیر مجبوری نو دا روجی میاش که غیرم زیاد مجبوری اللہ تا عذر معلومه دے انسان دے کور کی آزاری. نو انشاءاللہ آخری 10 اعتکاف دې د پاره ټول نیتو کې الله دې مونږ ټول ناراضي شي، الله دې دا وینا قبول کړي، سکمی کو تایرا نشي الله دې معاف کړي. الله جل شانه واخر دعوانا الحمد